د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې ویان سمر هارون بلور وایي چې دغه ګوند صوبایي مشر ملولي خان ته په ټیلیفون د مرګ واخونه شوي او ورته ویل شوي چې د هغه د وژلو پلان جوړ کړل شوی دی. تر دې وړاندې 13 هفته د عوامي نېشنل ګوند له لوري دعوه شوې وه چې دغه ګوند د خیبر پښتونخوا صوبې عمومي سکرټر سردار حسین بابک ته هم د وژلو ګواښونه شوي دي. عوامي نېشنل ګوند وایي چې د دوی مشرانو ته تحفظ ورکول د صوبایي حکومت ذمہواری ده او حکومت دا ذمہواری نشي تر سره کولی نو بیا به دوی د خپل مشرانو تحفظ د وسلې په راپورته کولو مجبور شي. د خیبر پښتونخوا حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب 13 هفته سردار حسین بابک ته د مرګ د شو غواخونو په خبرګون کې ویلي وو کو بابک یریږي نو د دوی حکومت به ورته برخه ورولېږي او په هغه کې دی ګرځي. د اتوار پرواز د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ویان دی او د صوبایي پارلمان غړي سمر هارون بلور بیلابلو رسنیو ته پخلی کړي چې تر سردار حسین بابک وروسته دا ان پی صوبایي صدر ملولي خان ته هم د مرګ واخونه شوي دي. په ټویټر سمر هارون بلور لیکلي چې زمونږ صوبایي صدر ملولي خان ته هم ترهګرو د مرګ واخونه کړي دي خو ریاست حکومت د ترهګرو خواخوږي دي. پوه دي شي چې ملولي خان زمونږ او د ولی باغ سیاسي وارث دی او کو هغه تلک شان نقصان هم ورسول شو نو بیا دې موږ نه ګیله نه کوي ځکه چې بیا به موږ د یو خط لخاص هم نکو. تر دې وړاندې چې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ستر سکرټر سردار حسین بابک ته د ترهګرو لخوا د وژنې ګواښونه شوي نو په هغې خپل عکس العمل کې د صوبایي حکومت ویان بیرسټر محمد علي صاحب د خیبر نیوز نماینده ملک اسماعیل سره مرکه کې ویلي وو چې سردار حسین بابک دومره ستر شخصیت نه دی چې څوک ته ورته د مرګ ګواښونه وکړي. هغه ویلي وو سردار حسین بابک ته څه ګواښونه شوي نو هغه د اړوند ادارو ته د رجوع وکړي او کو یریږي نو بیا به ورله موږ د یوې برقې بندوبست وکړو په هغې کې د ګرځي راګرځي. خو سمر هارون بلور وایي چې د دوی د ګوند د مشرانو حفاظت د حکومت او ریاست ذمہواری ده او که هغوی خپله دا ذمہواری نه قبلوي نو بیا به دوی مجبوره شي چې د خپلو مشرانو حفاظت په خپل لاس کې واخلي او دې لپاره وسلې راپورته کړي. عوامي نېشنل ګوند خیبر پښتونخوا کې ترهګرۍ د بهیر د بیا چټک کېدو په ضد په دې وروستو کې یو شمېر غونډې جرګې او جلسې کړي دي او تور لګوي چې ترهګر د پیښور د یو پخواني کور کمانډر په کومک بیرته منظم شوي او د خیبر پښتونخوا بېلابېلو سیمو ته راګرځېدلي دي. فوج او صوبه کې تحریک انصاف حکومت بیا وایي چې د ولس حفاظت ته چمتو دي او ترهګر به پرې نږدي چې د ولس سر و مال ته زیان ورسوي. د عوامي نېشنل ګوند ګڼ شمېر فعالین او مشران وخت په وخت په ترهګریزو بریدونو کې وژل شوي دي. علب خان شیرپو دلبر نیوز 400.